الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها. والاول قسم اول د قسمه او د کلمې چې دلالت کوي په معنا خپل باندې په اعتبار د ذات سره. الفعل مسمى کول شي په فعل سره. فعل په لغت کې حدث ته وایي او په اصطلاح کې فعل یو کلمه ده چې دلالت وکړي په معنا خپل باندې په اعتبار د ذات سره. فعل یو کلمه ده چې دلالت وکړي په معنا خپل باندې په اعتبار د ذات سره او معنا به مقترنه په یو د ازمنه او ثلاثه وي لکه ضرب نصره وغیره. نو دا ټول افعال دي دلالت کوي په معنا خپل او معنی موقوفه په زمانه پورې ده. ځکه فعل کار ته وایي نو کار به خامخا په یو زمانه کې. دلته تسمیه د کل ده په اسم د جز سره. فعلون صیغه د مصدر ده او فعل اصطلاحي جوړ ده د درې شیانو نه: حدث، نسبت، زمانه. درې شیونه شو. نو بیا د دې فعل اصطلاحي چې دا کل ده د دې نوم کېښودی شو فعلون او فعلون صیغه د مصدر ده. نو دا تسمیه د کل فعل ده په اسم د جز سره. ځکه چې فعلون خو کار کول دي نو فعلون خو مصدر دی او فعل اصطلاحي جوړ ده د حدث او نسبت او زمانې نه. نو فعل کل دی او مصدر جز دی او فعلون د مصدر نوم دی. نو د مصدر نوم دی غوند فعل لغل کړی شوی دی. دا تسمیه د کل په اسم د جز سره. وقد علم بذلك حد كل واحد منها. هر کله چې فارغه شو مصنف د وجه د حصر نه نو شروع وکړه په تنبیه باندې په وجه د حصر. هر کله چې فارغه شو مصنف د وجه د حصر نه نو شروع وکړه په تنبیه باندې په وجه د حصر. مخکې وجه د حصر بیان کړه اوس تنبیه بیانوي په وجه د حصر. تنبیه په وجه د حصر. نو ویل چې وقد علم. وقد علم په تحقیق سره معلومه کړی شوله بذلک په دغه وجه د حصر حد کل واحد منها تعریف جامعه مانعه د اسم فعل حرف. وقد علم په تحقیق سره معلومه کړی شوله بذلک په دغه وجه د حصر حد کل واحد منها تعریف جامعه مانعه د اسم فعل حرف. یا وقد علم په تحقیق سره افاده کړی شوه. په تحقیق سره افاده کړی شوه بذلک په دغه وجه د حصر په حال کون د دغه وجه د حصر کې چې معلومه شوه په دې سره تعریف جامعه مانعه د اسم فعل حرف. په دې شان چې کلمه مشترکه ده په مابین د اسم فعل حرف کې او هر واحد د یو بل نه جدا ده په استقلال غیر استقلال او په اقتران غیر اقتران. د مخکې تنبیه نه معلومه شو چې کلمه په اسم فعل حرف کې شریکه ده. بیا دا معلومه شو چې حرف غیر مستقل او فعل او اسم مستقل دی. بیا دا معلومه شو په فعل او اسم کې چې فعل مقترن په زمانه پورې دی او اسم مقترن نه دی. دا معلومه شو. دلته ما دوه ترجمه وکړې. ولی دلته مشهور سوال دی چې دی واو کې زه تپوس کوم. مشهور واو په څلور قسمه ده. یو دی واو عاطفه، یو دی واو حالیه، یو دی واو استنافیه، یو دی واو اعتراضیه. واو عاطفه دی ته وایي چې ما بعد عاطفي په ما قبل. نو دلته واو عاطفه نه صحیح کېږي ځکه چې دا ما بعد معطوفي
نو ما قبل ما طلع نشته په چا عطف دی ووی حالیه دی ته وی چې ما بعد حال د ما قبل نه وي نو دلته ما قبل ذوالحال نشه چې ما بعد ته حال شي نو ووی حالیه هم نه صحیح کېږي ووی استنافیه دی ته وی چې مدخول د واو جمله مستانفه جمله مستانفه دوه قسمه ده یوه د معانیو ده یوه د نحوې ده دلته دواړه نه صحیح کېږي جمله مستانفه د نحوې دی ته وی چې ما بعد د دې واو اثر نو کلامی یو نوې کلامی د ما قبل سے تعلق نه ما بعد د واو نوې کلامی د ما قبل سے تعلق نه دام خطا د دلته ما بعد د ما قبل سے تعلق د مخکې د تنبیه سے متعلق ده ځکه چې بذالک کی اشاره قبل تنبیه ته ده د ما قبل سے تعلق ده او جمله مستانفه د معانی هم نسی کیږي ځکه جمله مستانفه د علم معانی دیتا وی چې واقع شوی په سوال د سائل کې لکه قرآن پاک کې راځي وما تلک بیمینک یا موسی سوال وش چې ستا په دې ښی لاس کې څه دي جواب قال هي عصوایا نو دا قال هي عصوایا جمله مستانفه د معانی وشوه واقع شوی په سوال د سائل کې قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل قال لي زما ملګری ما ته ویل چې كيف أنت څنګه دا سوال شو قلت عليل دا جواب دی چې ما ورته ویل زه خو بیمار یم ښه نه یم بیمار یم نو قلت عليل جمله مستانفه شوه نو دې ځای کې مخکې سوال نشته چې دا ولې جمله مستانفه شي لہذا دلته اووی اعتراضیه دی ته وایي ووی اعتراضیه ووی اعتراضیه دی ته وایي چې مدخول د واو په مابین د متلازمینو کې راشي مدخول د واو په مابین د متلازمینو کې راشي ما قبل مبتدای ما بعد خبری په منځ کې جمله معترضه شي ما قبل مبتدای ما بعد خبری په منځ کې جمله معترضه یا د کلام اجزا دي د کلام د اجزاو په منځ کې جمله راشي دې ته جمله معترضه وي پوه شو پې ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون سبحانه جمله معترضه شوه وعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدر وعلم ان سوف ياتي كل ما قدر دې په منځ کې فعلم المرء ينفعه جمله معترضه رااله ان سمانين وبلغتها قد احوج سمعي الى ترجماني ان السمانین اسم د ان ده قد احوج السمعی الى ترجمان دا خبر ده په منځ کې جمله معترضه و بلغتها راغی جمله معترضه ته وایي چې د کلام د اجزاو په منځ کې و جمله راشي یا د دوه کلامونو په منځ کې جمله راشي دا جمله معترضه شو خو د اجزاو منځ کې خو نه دوه متلازمینو منځ کې راشي اجزاو منځ کې تلازم ده دلته متلازمین مخکې وروستو نشته چې په منځ کې دا قد علم جمله معترضه ده لہذا کافي ملا کرخه دې بیرته واخله دا خبره د کمزوره ده واو دې نه صحیح کېږي جواب دا دی چې زه جمله معترضه ګرځوم او متلازمین شته چې کلمه او کلام دي د کلمې او د کلام په منځ کې دا جمله راغلې لہذا دا جمله معترضه ده خدا خبره کم چغې ده کمزورې ده ځکه چې ډېر کله ته کلمه کلام نه ډېر کله ته کلامي کلمه نه د دې په منځ کې تلازم نشته خو اصل جواب بل دی چې د تلخیص د علم معنی په آخر کې راځي او رزیم دا ویلي خو تلخیص یې ځای دی چې کله جمله معترضه په آخر د بحث کې راځي یو بحث ختم شي په آخر کې جمله معترضه ذکر شي کله جمله معترضه په آخر د بحث کې راځي
ولو کوم متلازمین نه خو یو بحث ختم شي په آخر کې جمله معترضه وي. کله جمله معترضه په آخر د بحث کې راځي. نو دلته د تنبیه بحثو تنبیه ختمه شوه، په آخر د بحث کې قد علم جمله معترضه رااله. نو ښه خبره دا ده چې دا واو د اعتراضي شي او دا د جمله معترضه شوه په آخر د بحث کې رااله. یا دا واو استنافیه ده او دا جمله مستانفه د معانی و ده. جمله د مستانفه د معانی ده چې واقع شي په سوال د سال کې یا به سوال ښکاری لکه وما تلک بیمینک یا موسی، جواب قال هي عصایا، یا به سوال مقدری چې د ښکاره عبارت نه سوال پیدا کیږي. وما ابرئ نفسی، د دې نه سوال پیدا کیږي چې ولې براءت د نفس نه کې، ولې نه کې؟ جواب ان النفس لاماره بالسوء، ان النفس جمله مستانفه شوه. قال لي كيف انت قلت عليل، ما ته زما ملګري ویل چې څنګه، ما ورته ویل چې خبر نه، زه خو بیمار یم. نو د دې نه سوال پیدا کیږي چې ولې بیمارې، ولې بیمارې؟ جواب سحر دائم و حزن طویل، بې خوبي مې همیشه د خوب نه راځي، تصور اخیستی یم او غم مې اوږد دی او تصور اخیستی یم، دماغ مې شاټ دی، خوب نه راځي. نو سحر دائم و حزن طویل. خام وتظن سلمى انني ابغي بها بدلا اراها في الضلال تهيمي، اراها في الضلال تهيمي جمله مستعلقه ده. خا نو دلته ما قبل نه سوال پیدا کیږي. سوال د څه دی؟ علما بوجه الحصر حد الاسم والفعل والحرف ام لا، لکوټه تاسو کوم او وجه د حصر تعریف د اسم په الحرف معلوم شو او کنه؟ جواب وقد علما، معلوم شو. یا دا واو عاطفه ده، دا ما قبل تنبیه معطوف علیه شو، ما بعد قد علما په عطف شو. یا ده واو حالیه، ذل حال دلته حذف ده، دلته ذل حال باندې له حذف ده، اصل کې د څه ده؟ او پیدا وقد علما، او پیدا وقد علما. په دې او پیدا کې ضمیر ده، اق نائب فاعل د او پیدا ده، هغه ذل حال وقد علمتنا حال ده. پام کول چې پلاک استاد داستا اوریجنی دي چې ناراضي او کاپیا ده. نو او پیدا کې ضمیر ده هو اق نائب فاعل ده، اق ضمیر ذل حال او وقد علمتنا حال شو. بیا شو په د ترجمه شو شو عاطفه شي وقد علما په تحقیق سره معلومه کړه شولا بذالک په دغه وجه د حصر تعریف جامعه مانعه د اسم په الحرف او چې وی حال شوند شولا په تحقیق سره افاده کړه شو په دې وجه د حصر، په حال کون د دې وجه د حصر کې چې معلومه شو په دغه وجه د حصر تعریف جامعه مانعه د اسم په الحرف، په دې شان چې کلمه مشترکه لمه بین د اسم په الحرف کې او حرف جدا ده د اسم فعل نه په غیر استقلال او اسم فعل په استقلال، او به اسم فعل دی او بل جدا دی په اقتران غیر اقتران، فعل مقترن دی اسم غیر مقترن دی. وقد علما بذالک، دا یاد ساتي دا ستاد بلاغت قاعده ده چې مخکې اسم ظاهر ذکر شي نو به په ضمیر سره ذکر کړي. قل هو الله احد، الله الصمد، هي الصمد فکارو، دلته اسم ظاهر ذکر شو. نو د بلاغت قاعده ده چې مخکې اسم ظاهر ذکر شي به په ضمیر سره ذکر کړي. نو دلته وقد علم به پکارو ځکه مخکې تنبیه ذکر ده صراحتا، نو اوس به پکارو ضمیر سره تنبیه پکاروا، لیکن کاپی مولا اسم ظاهر ذکر کړي چې ذالک ده او په اسم ظاهر کې اسم اشاره ذکر کړه. د دې کې اشاره تعظیم ته ده. کله مقام د ضمیری او د ضمیر په ځای اسم ظاهر ذکر کې د دې د پاره چې ښه په ذهن کې کینی، د دې د پاره چې ښه په ذهن کې کینی او دې سره بعید ته اشاره کیږي او تنبیه قریب ده او قریب ته اشاره وکړه، نو دا تعظیما ده. دا ستا د بلاغت قاعده ده چې کله قریب ته اشاره کوي په ذالک سره نو تعظیما کیږي. الف لام میم ذالک الکتاب
قرآن ته په ذالک څه اشاره کې او قرآن نږدې ده اشاره ده چې د قرآن مرتبه اوچته ده نو دا بعد رتبي نازل شو په منزله د بعد مکاني ذالک شو دلته هم دقه شوله حد په اصطلاح د منطق کې دې ته وایي چې تعریف د شی په جنس او فصل سره وکړي یعنی جنس قریب فصل قریب سره وکړي په بل تعریف حد دې ته وایي چې تعریف د شی په ذاتیات وکړي لیکن د معانی او د بلاغت او د علوم عربیو په اصطلاح کې حد مطلق تعریف ته وایي کې په ذاتیات او کې په عوارض وکړي دلته د حد نه تعریف عربي مراد ده د عربیت په اصطلاح کې حد دې ته وایي چې تعریف د شی مطلق تعریف ته وایي که په ذاتیات کې او که په عوارض کې نو دلته د اسم په حرف تعریف دا ذاتیات باندې دی خو حد ته ویلی شوی او دا ستا په صغرا او په اوسط کې هم دا ویلي دي چې د کلیاتو تعریفات چې د فاعل او د مفعول او د مبتدا او د خبر او د نحو او د صرف دا تعریفات رسمي دي دا تعریفات رسمي دي او میر سندم پاتوال کې لیکي چې د علوم او تعریفات رسمي دي خو حد وته د عربیت په اصطلاح کې وایي بس ده ما تزم